بسم اللہ الرحمن الرحیم اتا امر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون. دا سورۃ نحل دی. نحل د گبین مچې ته وایي، پوه شوې پې که نه؟ د دې سورت او د مخکې سورت حجر په منځ کې ربط هغه دا دی چې د سورت حجر په آخر کې سبح بحمد ربک، چې ته تسبیح کوه او وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت تر څه پورې کوه؟ تر مرګه. نو هغې کې بیان د څه دی؟ د تسبیح دی. او د دې په اول آیات کې بیان د څه دی؟ بیان د تسبیح دی. سبحانه وتعالی عما یشرکون. د دې په اول آیات کې بیان د تسبیح دی. او یو غټ مناسبت دام دی چې په سورت حجر کې هم بیان د اثبات توحید، د رسالت او د قرآن پاک او د عبدیت د نبی علیہ السلام دی. او په دې صورت کې حکم د څه دی؟ د عبادت او د عبدیت دی. خیال کرا لکه. او د دې صورت شان نزول دا دی چې د نبی علیہ السلام نه تپوس شو، پوه شوې که چې یا ته کوم وایي چې دا عذاب به راځي، دغه عذاب به کله راځي؟ ته چې وایي چې عذاب به راځي، دا به کله راځي؟ خیال کرا لکه. نو دا آیت کریمه دا صورت دا غي جواب دی چې اتا امر الله فلا تستعجلوا. دا الله فیصله رااله، معنی ډیره عن قریبه ده. فلا تستعجلون، تعدی مکوئ. پوه شوې؟ اتا په معنی د قربه سره دی. اتا په معنی د څه سره دی؟ قربه سره. د اتا څلور شپږ معنی دي، یو معنی د قرب ده. پوه شوې که نه؟ اتا امر الله ډیر قریب دی حکم د عذاب. فلا تستعجلوا، تعدی پې مه کوئ. سبحانه وتعالی عما یشرکون. ينزل الملائکة، نازلی الله تعالی فرشته. د فرشتې نه مراد څوک دی؟ دا جبریل علیه السلام دی. نازلی الله تعالی فرشتو لرا بالروح، په مرګیتیا د جبرائیل علیه السلام کې. د روح نه مراد جبریل علیه السلام دی. من امره، نازلی الله تعالی فرشته سره د جبریل علیه السلام نه. من امره، د من امره سره د امر خپلنا. د امر نه مراد څه دی؟ هغه امر د عذاب دی د کفار. امر په چا باندې کوي؟ علی من یشاء، په هغه چا باندې چې الله تعالی خوښه شي من عبادي، د بندګانو خپلونه. یا د امره نه مراد واحده. الله فرشته نازلی چې هغه جبریل علیه السلام دی، سره د امر خپل نه چې واحده. په چا باندې وحی راوړي؟ علی من یشاء، په هغه پیغمبر باندې چې د الله خوښه شي من عبادي، د بندګانو خپلونه. یا من عباده کې هر یو پیغمبر، ځکه وحی چې څومره راغلی ده هغه جبریل علیه السلام راوړی ده. او د څه دپاره دا وحی راوړي؟ ان انذروا، چې تاسو ویروئ بندګان زما انه لا اله الا هو، شان دا دی چې الله واحد لا شریک دی. پاپا لا اله الا انا، نشته معبود برحق مگر زیما. فتقون، زمانه ویریږئ. فتقونی دی، فتقونی دی، زمانه ویریږئ. خلق السماوات، دا اوس ادله د وحدانیت الله تعالی دی. پیدا کړی دی الله تعالی اسمانونه والارض بالحق. تعالی عما یشرکون. دا الله پیدا کړی دی، دا دلیل علوی دی. خلق السماوات دلیل علوی دی. خلق الانسان دا دلیل سفلی دی. خلق الانسان من نطفه، الله پیدا کړی دی انسان د ساز کینا. فاذا هو خصیم مبین، دی جګړمار شو، ښکارا جګړمار شو. دا الله سره جګړه کوي، د پیغمبر سره جګړه کوي. والانعام خلقها، دا دریم دلیل دی. چارپایان الله پیدا کړی دی. لکم، تاسو لره فیها، په دې چارپایانو کې دفع، سامان د ګرمۍ دی. سامان پکې د څه دی؟ د ګرمۍ دی. دفع ویلی شي ګرمۍ ده. ولې؟ په دې چارپایانو کې الله تعالی وړی پیدا کړی ده. په دې کې پشم پیدا کړی دی د اوښو. په دې کې ویښته پیدا کړی دي. دا سامان د څه دی؟ سامان د ګرمۍ دی. خیال کرا لکه. د جمی چې کم دی نه د جمی سامان دی. و منافع، په دې سارو کې الله تعالی نور خیرونه پیدا کړی دي. نور پکې ډېر خیرونه او پیدې دي. خیال کرا لکه.
غټه پیدا یې دا ده چې ستاسو بوجونه وړي ده یو ځای نه بل ځای ته. ومنها تاکلون، بعضې د دې نه تاسو خورئ، بعضې تاسو حلالوئ او خورئ. ولکم تاسو لره فیها په دې څاروو کې جمال ښایست دی، حین توریحون کله چې تاسو بیګا روان یې، و حین تسرحون هغه وخت چې تاسو سار روان یې. چې بیګا چرته ځئ نو هم خوشحالېږئ، هغه سار چرته ځئ نو هم خوشحالېږئ. اوس ګوره د طالبانو یو سوال دی دلته کې چې حین تسرحون ویل مخکې پکارو که توریحون ویل مخکې پکارو؟ سار چې دی نو مخکې ځي او بیګاله وروستو راځي. پوه نه توریحون وروستو پکارو او تسرحون مخکې پکارو. خدا عکس یې ولې و؟ توریحون مخکې ذکر کو او تسرحون یې وروستو ذکر کو. څوک به جواب د دې وکړي؟ ډېره مزه به وکړي. جزاک الله. او کنه د ولکم فیها جمال، د جمال په مناسبت باندې توریحون مخکې ویل پکار دي. پوه شئ؟ ځکه پورا ښایست په وخت د بیګا کې چې دا خېټې را پړسولي که نه او دی په ټوپونو را روان یې، مالک خوشحالي کوي ځکه خیري ګیا نه خلاص شو. پوه شوې که نه؟ ساوي ماړه روان دي کور ته. پوه شوې که نه؟ په دې وخت کې غټ جمال دی ورپسې. وحین تسرحون په هغه وخت چې سار روان، چې سار روان خو تشي دننه ننوتي. پوه شوې که نه؟ وتحملوا اثقالکم، وړي بوجونه ستاسو الی بلد یو کلي ته. دا ستاسو دا څاروي څه چل کوي؟ ستاسو بوجونه وړي هغه کلي ته. لم تکونو بالغه، چې نه یې تاسو رسونکي هغې لره، الا بشق الانفس، پر مگر په مشقت ته نفسونو خپلو سره. هغه کلي ته ستاسو بوجونه وړي چې تاسو یې نه شئ رسولی مگر په ډېر تکلیف سره. د دې ځای نه ته اوس چې کم دی نو او په ایلی کې د خور د هغې ته چې کم دی نو 15 منه دانې رسئ، په څو ځل به یې رسئ؟ په 15 ځله باندې به یې ورسئ. پوه شوې که دلته په اوښ باندې 15 منه وتړه، په یو منډه به یې دله ورسئ. پوه شوې؟ بیا مزې کوه. پوه شوې که او نو تاسو که یې رسوئ په مشقت سره. ان ربک لرؤوف الرحیم. والخیل پیدا کړي دي الله تعالی اسونه، والبغال قچر، والحمیر خره. د څه دپاره؟ لترکبوها، چې تاسو سورلي وکئ په دې باندې، وزینه، او دا ډول دی ستاسو دپاره. ډول دی ستاسو دپاره. د دې آیات کریمه نه څه معلومیږي؟ په دلالت النص سره دا معلومیږي چې اسونه حرام دي، څنګه چې قچر حرام دي او څنګه چې خره حرام دي. حرام دي که نه دي؟ اسونه هم څه دي؟ حرام. خیال کراله. هم دغه قول دی د چا؟ د امام ابو حنیفه رحمت الله. خیال کراله. او دا نور امامان وایي چې نه، اسونه حلال دي. اسونه څه دي؟ حلال دي. پوه شوې که نه؟ او دلته کې چې الله تعالی د امام صاحب دلیل څه دی؟ د امام صاحب دلیل دا دی چې په دې نورو کې منها تاکلون ویلی دی، په دې کې تاکلون نه دی ویلی. معلومیږي دا چې دا د خوراک څیزونه نه دي. پوه شوې که؟ او هغوی ورته څه جواب ورکړي؟ هغوی وایي غټه پیدا په اسونو کې، په خرو قچرو کې هغه څه دی؟ رکوب دی. ډول ډال دی. اگر که خوراک هم جایز دی. بیا زمونږ امام صاحب رحمت الله علیه ولا بله وجه هم وایي اسونه چې دي دا د جهاد سامان دی. څه دی؟ د جهاد سامان دی. د دې وجه نه دا حلال نه دی. کم اس چې هغه مخپی ماته شوله او د جهاد نه ووتلو، بیا د ده حلالول جایز دي. دا په حنفي فقه کې هم دا مسله راغلې ده چې بیا دغه اس چې هغه د جهاد نه ووتلو، بیا هغه بیا حلال دی. ویخلق ما لا تعلمون، پیدا کوي الله تعالی هغه څیزونه چې تاسو ته په علم نشته دی. هغه څیزونه الله پیدا کوي چې تاسو ته په علم نشته دی. په دې کې څه؟ په دې کې دا جازونه، موټرې او څه ټیکټرې او ځکه دا په پخوا زمانه کې دا یو شی نو، موبایل خو تصور هم نه و. پوه شوې که نه؟ دا څیزونه ټول د الله تعالی څه دي؟ مخلوق دی. خیال کراله. دا څیزونه ولې د دې مفردات چا پیدا کړي دي؟ الله. دا څیزونه د څه نه پیدا کېږي؟ د اوسپنې نه، د دغه نه، د څه نه، د تانبیل او د دې
نه دا د دې مفردات چې دي دا الله پیدا کړي دي پوه شئ به که نه شاباس او الله پیدا کوي هغه څیزونه چې تاسو ته په علم نشته دی په دې کې مرکبات او مفردات دواړه راغلي وعلى الله قصد السبیل په الله تعالی باندې بیانول د سدي د سیده لار دي سیده لار څوک بیانوي الله ومنها جائر بعض لارې کږي دي بعض لارې کږي دي نو الله تعالی بیان کوي د سیده لارې او بعض کږي لارې دي هغه الله تعالی بیان کړي دي څنګه چې بل ځای الله فرمایي فهدیناه النجدین ما انسان ته دوا واضح لارې وښولې انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا الله فرمایي ما انسان ته لار ښولې ده اوس خوښه خپله ده په دې سیده لار باندې ځي نو شاکر بشي او یا د کږه لار باندې ځي نو کفور بشي یا د بل ځای الله فرمایي ان علینا للهدى وان لنا للآخرة والاولى پوه شئ پې کنه دا د الله تعالی حکمت دی پوه شئ پې کنه چې په خپل حکمت کامله سره صراط حق هم ښودلی دی او صراط باطل هم ښودلی دی انسان له الله تعالی اختیار ورکړی دی چې په صراط حق باندې ځي او که په صراط باطل باندې ځي ولو شاء که د الله خوښه شوې وې لهداکم اجمعین تاسو ته به یې هدایت کړی و ټولو ته که د الله خوښه شوې وې هر انسان به په هدایت روان کړی لیکن الله تعالی لارې ښودلې دي او تله د انسان په اختیار کې دي چې دی ځي او که نه ځي هو الذي الله هغه ذات انزل من السماء ماء چې نازلې د اسمان نه دا ادله د وحدانیت د الله دي ما لکم نازلی اوبه ستاسو دپاره منه شراب بعضې په هغې اوبو کې مشروبي دي بعضې د دغې اوبو نه تاسو وڅکئ منه شراب بعضې اوبه تاسو څه کوئ وڅکئ سیوه هغه خپلې ټانکۍ ته نه ډکې کوئ ومنه شجرون او بعضې اوبه چې دي د هغې نه ونې جوړې کړي فیه توسیمون چې په هغې کې تاسو سرول کوئ د ځنو اوبو نه الله تعالی څه جوړې کړي ونې جوړې کړي تاسو پکې څاروي سروئ ینبت لکم به الزرع دا اووم دلیل دی د وحدانیت د الله زرغونی الله تعالی تاسو ته په دې اوبو سره الزرع فصلونه والزیتون والنخیل والعناب ومن کل الثمرات ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون وسخر لکم اللیل الله مسخر کړی دی اتم دلیل دی مسخر کړی دی تاسو ته شپه و نهار او ورځ والشمس والقمر نور سپوږمۍ والنجوم او ستوري مسخرات دا ټول تابع دي به امره په امر د الله سره دا ټول د الله د حکم تابع دي کاغه ستوري دي او کاغه نور او سپوږمۍ دي ان فی ذلک ورته مؤمن او د کافر دا فرق دی چې مؤمن وایي چې دا څیزونه د الله په تسخیر کې دي که الله وغواړي دا نور سپوږمۍ بس شي دا به په ځای ودرېږي پوه شوې به که نه اډو رفتار به بند کی او کافر وی چې نه دا رفتار چرته بندېږي د اسمانونو به هم دغه شانتي د ځمکې به هم دغه شانتي کائنات دا د فنا نه دي په دې کې فنا نه راځي الفلک لا يقبل الخرق والالتیام پوه شوې که نه په اسمان باندې تصرفات نه راځي ورپسې او زمونږ عقیده ده چې مسخرات بامره دا ټول مسخر دي په امر د الله سره ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون وما زرع لكم فی الارض مختلفا الوانو هغه څیزونه چې الله پیدا کړي تاسو لره دا نه هم دلیل دی په دې ځمکه کې مختلفا الوانو مختلف دي رنګونه داغه ګوره د میوجاتو رنګونه مختلف د ونو رنګونه مختلف ان فی ذلک لآیة لقوم یذکرون وهو الذی دا لسم دلیل دی الله غذات سخر البحر چې دریاب مسخر کړی دی لتاکلوا منه لحما طریا چې تاسو خورئ د دې نه غوښه تازه تاسو ته دا غټ غټ میان راوباسئ وتستخرجوا منه حلیة تاسو راوباسئ د دې وبونه اسو حلیتن کالو لرا سره درو سپین زردن نه په دې وبو کې دي هغه ته نه راو باسي حدیثو کې راځي دجله باندې با انقلاب راځي او د دجله غرب اخکارا کېږي د سرو زرو فلا یاخذ منه شیئا ګوره چې دغه دجله دا
انقلاب راغی او سره زر ښکارا کړو وی ګوره ما اخلیخه ازنه چې تاسو په چې کم دین واګی څه شي تاسو په ور پر پریوځي ور پاتې شي پدې کې با حدیث کې راځي چې پدې کې په فصلو کې یو کس کامیابیږي دا یو کم سل بسي دا به مړکیږي یو بل به وجني دغه سرو زرو د غره په وجه باندې پوه شئ نو دې ته وایي منځ دی کېږي امت ته دا څه دی دا هدایات پوه شئ او نو په دریاب کې الله تعالی څه په دې کې الله تعالی کالی پیدا کړی دي تلبسونها چې تاسو اغوندئ غیلرا وتر الفلک مواخر تبعینه کشتو لرا مواخر شلون کی پیه په دې دریاب کشته ته وګوره تب وای چې دا په دې کې دا پکې غر روان دي ولتبتغوا من فضله چې تاسو طلب کوي فضل د الله تعالی پس سره په دې کشتو سره په دې دریابي جازونو سره ولعلکم تشکرون خی چې تاسو شکر ادا کړئ د الله تعالی والقا فی الارض رواسي الله را غوځولې دي پزمکه کې غرونه درانه غرونه رواسي جمع راشیتون دا د رسم نه ده رسو ویل شي احکام محکم غرونه ان تمیز بكم چې دا حرکتونه کې پتا سو باندې یعنی الله تمیدا د څه لپاره خدای دا غرونه د ځمکې تر غورځولې دي چې د ځمکې حرکت بانش حرکت څه شي بانش اورګ وای د فلسفه دوه قسمه دي یو قدیم فلسفه دی بل جدید فلسفه دی د قدیم فلسفه و دا رائے دا چې دا ځمکه متحرکه ده او د اسمانونو هم څه دي دا متحرک دي دا ځمکه هغه خپل گردش په دومره ټیم کې پورا کوي او د اسمان خپل در گردش په دومره ټیم کې پورا کوي خیال کړه او په دې اسمان کې چې د انور روان دي دا متحرک دي د رفتار خو دومره تیز دی چې په یو سکند کې دا 3000 میله مزل کوي پوه شئ په خیال کړه نو د فلسفه او عقیده دا ده چې دا اسمانونه او ځمکه دا ټول متحرک دي پیثاغورس او نور چې کوم دینو فلسفه دغه عقیده ده او د ورستو فلسفه او زمونږ د مسلمانانو عقیده یو ده خو شي به چې نه د ځمکه حرکت بند شوی دی په دې باندې الله تعالی غرونه راولېګل د دې د ځمکه متوازن کړله مخکې د ځمکه غیر متوازنه و په دې کې لوړې جوړې وي او د دې دغه کره چې دا مساوي نه و د دې وجنه چې کوم دا به کله یو غاړي ته وختیدله کله به بلې غاړي ته وختیدله لکه د اوبو د پاسه یو پانډوس پروت دی هغه کله یو غاړي ته اوړي کله بلې غاړي اوړي خو چې کله په الله تعالی سو میخونه راولېګل چې هغه غرونه دي با دا په ځای باندې څه شوله ودرېدله پوه شئ نه د اسلام او د ورستي فلسفه او د دې رایه وده هغه دا ده چې ځمکه حرکت نه کوي ان تمید بكم یعنی الله تمید بكم چې دا حرکتونه کې پتا سو باندې وانهارا او الله تعالی پیدا کړ په دې ځمکه کې نهرونه وسولن او لارې پکې الله پیدا کړل لعلکم تهتدون خایږي چې تاسو راهنمایي وکړي څه مطلب شو یعنی د دې ځمکې د دې غرونو په ذریعه سره د نهرونو په ذریعه سره خپل مقامات پیژنئ وعلامات دارنګ الله علامات پیدا کړی دي په دې ځمکه باندې الله علامات پیدا کړی دي چې په هغه علامات سره تاسو د خپل ځایونو معرفت کوئ هغه علامات څه دي غرونه دریابونه سیندونه ځنګلې ونه او مکانات مختلف دا ټول علامات وبالنجم هم یهتدون پستور باندې دی راهنمایي کوي پستور باندې دا خلق دی پستور باندې دی نشاندهی کوي د خپل سفرونو
افمن یخلق ای هغه الله چې هغه مخلوق پیدا کوي کمن لا یخلق پشان دا خدای دی چې پیدایش نشي کوله افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوي وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها کتا څو شماره نعمتونه د الله تعالی شماره لنه شي ان الله لغفور رحیم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دونه دا مخ ادله د توحید ادا د شرک ابطال الله تعالی ذکر کوي هغه چیزونه چې تاسو عبادت کوئ ما چې وعده الله تعالی نه لا يخلقون دې څه شي نشي پیدا کوله وهم يخلقون حالان کې دې پیدا کیږي دی بل شي نشي پیدا کوله او دا معبودان د دې چې دي دا الله پیدا کړی دي امواتون دا مړي دي غیر احیا زندگی پکې نشته ده تب او تا ګور چې غټ سترګې دي لیکن زندگی پکې نشته ده وما یشورون دین پویږي ایان یبعثون چې کله به دوباره پیدا کی دا پته ورته هم نشي چې کله به دوباره پیدا کی الہکم معبود تاسو چې دی الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرة کم کسان چې ایمان نه لري په آخرت باندې قلوبهم منکرتون د دې زړونو انکار کوونکي دي په زړونو کې دنه انکار دي وهم مستكبرون تکبر کوونکي دي لا جرم خامخا ان الله يعلم ما يسرون الله علم دې هغه رازونه چې دي پټوي او ما يعلنون او هغه رازونه چې دي ښکارا کوي انه لا يحب المستكبرين دا الله من نشته د متکبرانو سره واذا قيل لهم اركل چويل شديتا ماذا انزل ربكم کم شری چې الله تاسو رب نازل کړي دي کله چې دې ته وویل شي خیال کراله کړه چې کم یو شی دی چې تاسو رب نازل کړي دي قالوا وایلا مشرکان چې کله د دینه تاسو چې چیرې د قرآن متعلق تاسو څه خیال دی هغه وایي اساطیر الاولین دا کرخه د پوخانو خلقو دي د څه لپاره دا خبره کوي ليحملوا اوزارهم کامله د لپاره دي چې دي اوچت کی ګناهونه خپل کامله پندو کې د ګناهونو خپل سکی هغه اوچت کی یوم القیامت په ورځ د قیامت ومن اوزار الذين او دارنګ د ځان سره واخلي هغه بوجونه یذلونهم چې دي گمراه کوي بغیر علم بغیر د علمنا خپل بوجونه وسروم شي او بوجونه د هغه خلق وسروم شي چې دی گمراه کوي بغیر د علم نه دی گمراه کوي بغیر د علم نه خیال کرا لکنه حدیث مبارک ده کنه من سن سنتا حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه ومن سن سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه او نه فرمایي دی بخپل بوجونه به همي ابوجونه داغه خلق به همي چې دی به لار کړی دی بغیر د علم الا سا ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم بشکا تدبیر کړو د څو تدبیر کړو د څو د مقابله د کتاب الذين كانوا من قبلهم چې مخه د دینو مخکنو کفارم دغه تدبیر کړو فات الله بنيانهم الله راتلو الله تعالی بنيانهم هغه آبادی د دیتا من القواعد دردونا الله د دې آبادی د وی خراو غورځول څه مطلب معنی د دې هغه نسلونه الله ختم کړ فخر عليهم استغفرا را پرې وتلو په دې باندې چتونه من فوقهم د پاسنا یادازه چې حشي هلاکت پراغه ولی زلزلہ پراله کورونا آبادی را ورزیدل واتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامه يخزيهم دا خو د دنیا عذاب پورز د قیامت به الله تعالی ذلیل کی ويقول اين شركائي الله بیا تاسو کی چرته چې زماغه شریکان الذين كنتم تشاقون فيهم هغه شریکان چې تاسو بدبخت شي وي په عشق داغي کې قال الذين اوتوا العلم ويبا هغه کسان چې عالمان دي عالمان څوک دي فرشتي دي صالحان مؤمنان دي هغه بوي ان الخزي بشکر رسوي چې دا اليوم نن ورځي وسوء او دارنګ انجام در رسوي چې دي علل کافرین دا په کافرانو دي د سوء نه مراد څه دي هغه جزاء سیئه ده هغه بد جزاء ده بد اعمال الذين تتوفاهم الملائکه هغه کسان چې فرشتي به دا کافرین څوک دي دا الذين بیان د کافرین دي دا خلق دي چې وفات کوي دي لره فرشتي
چې کله فرشتې دا مرګ ولا راشي ظالمی انفسهم په دا چال کې چې دا کفار چې دي ظالمانی په نفسونو خپل باندې ا فرشتې و تراشه د دین سا اخلي نه چې کوم وخت نه سا اخلي دوی بسوي فالقوا السلامات دوی به اورځي صلح دی به فرشتو ته وای زمونږه توبه ده زمونږه توبه ده په شپه کنه بیا به کفر نه کو صلح مخه ته کی ما كنا نعمل من سوء اولادا بموي مونچرم بدینه دا کړي والله ربنا ما كنا مشرکین په شپه کنه بلا دا شنه دا دروغ موای په شپه کنه تاسو غوسوي بدکار وای ان الله علم بما كنتم تعملون الله علم دې په اعمال استاسو فتحوا ابواب جهنم داخل شي دروازو د جهنم ته خالدین فيها به همیشه په دې جهنم فلا بئس مثل المتکبرین دې ناکار دې غزای د سکونت ته متکبرانو وقيل للذين اتقوا وبويل شي دا صفت د مؤمنان دا الله قانون دا چې کله مذمت دا کافرانو کوي اکل صفت د مؤمنان وقيل للذين اوويل شبا للذين اتقوا پرهیزګارو په بارا کې پرهیزګارو ته الله تعالی او فرمای ماذا انزل ربكم سشه دې چې نازل کړي دې رب تاسو د قران پاک متعلق تاسو څه خیال دی به جواب سوی قالوا خیرات دی بوي الله دا ډېر بهترین کتاب دی للذين احسنوا ذپاره دا کسانو چې نیک اعمال کړي دي په هذه الدنيا د صالحانو د پاره په دنیا کې څه دي حسنه خوشاله دي په دنیا کې ولا بهترین انجام او خوشاله دي ولا دار الاخرته خامخا وطن د اخرت چې دي خیرون دا ډیر بهتر دي دا ډیر حقیقت هم دا ده چې د صالحانو زړونه خوشاله ا کفار کار څومره دولت ور سره کنه زړونه یې صحیح زړونه پریشان دي زړونه یې صحیح پریشان دي پوه شئ زمونږه یو خان خبره کوله چې هغه خان څه د 3000 جریبو تقریبا مالک په موټر کې سورو او د یوونې په سوري باندې یو زمیدار پروتو د سړک په میانځ کې هغه وته هغه موټر ودراو پوه شئ او ډېر په حسرت چې کوم نه وته خبره وکړه وی ډیر بختور انسان داسې چې کوم په دوخ په باندې خوب کې او ما چې کوم نه بیګا د یره نه پښو وجلې ده پوه شي به کنه وی د دیوال په سر باندې پښو ښکارا شول جو ما چې کوم نه وی دغه د ټوپک نو ته ونی سو می وای خیال کرا لګا وی د ټول شپه څوکۍ کومه چې اوس غل راځي پوه شي وی څه بختوري چې دا چخولي خوبونه خیال کرا لګا او ندغه د صالحانو لپاره دنیا کې حسنه ده او په آخرت کې ولهم خیر ده ولا نعم دار المتقین ډیر بهترین دی هغه وطن د متقینانو او وطن د متقینانو څه ده جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها د دې لپاره په دې جنت کې ما یشاؤون هغه نعمتونه دي چې دی غواړي كذلك يجزي الله المتقين دار جزاء د متقینانو ده الذين تتوفاهم الملائکه دا متقیان سوق دي دا هغه خلق دي چې فرشتي به وفات کی فرشتي به نساوالي طيبين پدا چل کې چې دی به خوشاله د سا اغستر په وخت کې بسې انتهایی خوشاله وي یقولون دا فرشتي به ورتوي سلام علیکم پتاسو دي سلامي ادخلوا الجنه داخل شي جنت بما كنتم تعملون په سبب د اعمال استاسو هل ينظرون انتظار نکي دا مشرکان الا ان تاتهم الملائکه مگر د خبري چې فرشتي بدی تراشي فرشتي د عذاب او یات امر ربک یا براشي فیصله درپستا د عذاب فیصله با د الله د طرف نه وشي بالذات منه د فرشتو واسطه به پکې نه كذلك فعل الذين من قبلهم دارنګ عمل کړو هغه قومونو چې مخکې وو وما ظلمهم الله ظلم نو کړي په دغه قومونو باندې ولکن كانوا انفسهم يظلمون فزان باندې ظلم کوونکو فاصابهم سيئات ما عملوا دي ته ورچېدا هغه بد نتیجې دا اعمالو چې دوی کړي وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون او نازل شو په دې باندې
ما هغه عذاب کانو به یستهزئون چې په هغې پورې مذاق کولو. خیال کراله که نه، د هغې عذاب په دوی باندې څه شو؟ نازل شو. وقال الذين اشركوا وویل هغه کسانو چې مشرکان دي، دا مذمت د مشرکینو دی. سوی مشرکانو لو شاء الله که د الله خوښه شوی وی، که د الله خوښه شوی وی، ما عبدنا من دونه من شی، مونږ به عبادت نو کړی بغیر د الله نه د څه شي. یاره الله زمونږ په دې شرک خوشحاله دی. که چېرې الله تعالی زمونږ هدایت غوښتلی نه مونږ به شرک نه و کړی. نحنو نه به مونږ شرک کړی ولا آباؤنا نه مشرانو زمونږه، ولا حرمنا نه به مونږه تحریم کړی من دونه ما سوا د الله تعالی نه من شی یو شي لره مونږ به تحریم هم نه و کړی. کذالک فعل الذین دارنګې خبرې دارنګې عمل کړی هغه کسانو من قبلهم چې مخکې د دوی نه د دې قریشو نه مخکني مشرکان چې هغې هم دا خبرې کړې وي. په هل علی الرسل نشته دی، هل استفهام انکاري دپاره دی، نشته دی پر رسولانو باندې الا البلاغ المبین مگر تبلیغ واضح. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا، بېشکه مونږ را لېږلی دی په هر امت کې یو رسول، هر امت ته مونږ رسول را لېږلی دی. د څه دپاره؟ ان اعبد الله، چې تاسو د یو الله عبادت کوئ، واجتنبوا الطاغوت، او ځان بچ کئ د باطل نه، د باطلو څیزونو نه، د سرکشو څیزونو نه ځان بچ کئ. فمنهم بعضې په دې د دغې خلقو نه من هغه څوک و هدی الله چې الله ورته رهنمایي وکړله، ومنهم بعضې د دې نه من هغه څوک و خیال کراله من حقت علیه الضلاله چې په هغې باندې ثابته شوله ګمراهي. مطلب دا چې دا خبره چې دوی کوي که الله زمونږ هدایت غوښتلی نه مونږ ته به یې هدایت کړی و، خو الله زمونږ په دې کفر باندې راضي دی. داسې نه ده. الله تعالی انسان مجبور نه دی پیدا کړی چې دی مجبور محض دی بس چې الله تعالی غواړي جو دی به هدایت بیا مومي، او که الله نه غواړي دته هدایت به نه کېږي. نه، انسان ته الله تعالی اختیار ورکړی دی. څه یې وله ورکړی؟ اختیار ورکړی د مجبوري محض نه دی. د قدریو مذهب باطل شو. د چا؟ قدریو، د جبریو، د دې مذهبونه باطل شو. خیال کراله انسان نه مجبوري محض دی چې دی څه شي، چې دی د جبریو نه شي، او نه چې کوم دی نو دی د قدریو نه دی. خیال کراله کنه چې هیڅ خیر چې خیال چې دی څه کوي، خیال کراله کنه نه دی مجبوري محض نه دی، بلکې دله الله تعالی اختیار ورکړی دی که دی ښه کوي او که دی بد کوي. که ښه کوي نو ثواب به ورته میلاوي، که بد کوي سزا به ورته ورکوي. ځکه الله تعالی فرمایي چې داسې نه ده څنګه چې دوی وایي، بلکې منهم من هدی الله، بعض هغه دي چې الله ورته هدایت وکړو د دې په اختیار سره. ومنهم بعض هغه دي من حقت علیه الضلاله چې ثابته شوله په هغه باندې ګمراهي، هغه ګمراه شو. پسیرو فی الارض وګورئ، وګرځئ په ځمکه کې، فانظروا وګورئ کیف کان عاقبة المکذبین، څرنګه شو انجام د دروغجنو د انکار کوونکو. ان تحرص علی هداهم، که ته حرص کې په هدایت د دې باندې زما حبیبه، که ته حرص کې د دې په هدایت باندې خیال کراله کنه او نو خیال کراله کنه فإن الله بشک الله تعالی لا یهدی من یضل، هدایت نه کوي څوک چې گمراه. کتارو د دې خلقو د هدایت حرص کې، خو چې الله تعالی وغواړي د دې څه د دې گمراهي د دې د اختیار په بنیاد باندې نه بیا هغې ته هدایت نه میلاوي. وما لهم من ناصرین، نشته د دې دپاره څوک مددګاران. واقسموا بالله جهد ایمانهم، دوی قسمونه وکړو په الله تعالی باندې په مضبوطو قسمونو سره. چا د مشرکان ولا یبعث الله من یموت، الله به نه پیدا کوي هغه څوک چې مړ شي. خدای دوباره نه ژوندي کوي چې څوک مړ شي. قسمونه په دې قسم وکړو چې دوباره ژوند نشته دی. بلا داسې نه ده. وعدا علیه حقا، دا وعده الله وعدا یعنی یبعثه، بلا داسې نه ده یبعثه، خدای به دوباره دا مخلوق ژوندی کوي. وعدا علیه، دا وعده ده په الله تعالی باندې، دا د الله وعده ده، حق رښتینې وعده ده. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، د څه دپاره به دا دوباره ژوندي
دا دوباره ژوند به د څه لپاره لیبین لهم چې بیان کې الله تعالی دیتا الذي هغه عقیده یختلفون فی چې دی په کې اختلاف کولو چې الله دی تخپل کفر سرګند کی خپل عقیده او ته سرګند کی پوه شئ به وليعلم الذين كفروا او د دې لپاره چې پوه شي کافران انهم كانوا كاذبين چې دې دروغجنو دا دوباره ژوند د دې لپاره دی چې کفار او تخپل انجام ظاهر شي او خپل دروغ و تخکار شي انما قولنا لشيء بشک فیصله زمونږه د پاره دیو شي اذا اردنا کله چې مون اراده وکړو چې اراده مون وکړو چې دا شی ژوند کو او دا شی پیدا کو بشک قول زمونږه دیو شي د پاره ان نقول له چې مونږ هغه ته وایو چې کون چې شا زمونږه قول صرف دا چې مونږ ته کون وایو په یکون هغه شی هغه موجود شي مطلب دا دی چې څه انتظار پکې نه وي خدا کلمې د کون سره هغه شی هغه موجود شي والذین هاجروا کسان چې هجرت وکړو په الله په دین د الله تعالی کې من بعد ما ظلمو پس لدینه چې په دې باندې ظلم شو دا مذمت مشرکین مخ ذکر شو دا صفت مؤمنین الله تعالی کوي چې کوم کسانو هجرت وکړو د ظلم نه ورستو چې په دې باندې ظلم د کفارو د طرف نه وشو لنبوئ انهم فی الدنیا حسنه دی له سکونت ورکو موږ په دنیا کې بهترین مهاجر ته به موږ به بهترین سکونت ورکو ولا اجر الاخرته خامخا بدل د اخرت چې دی اکبر هغه ډیر لوی دی د چا د پاره د دې مهاجرینو د پاره لو کانوا یعلمون کچتدی پویدلې کچتدی پویدلې نه دی با ضرور هجرت کول الذين صبروا دا مهاجرین څوک دي دا خلق دي چې دي صابرین دي په مصیبت ته هجرت باندې وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې څه کوي بروسه کوي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم دام تسلی ده نبی علیہ السلام چې د الله پیغمبره ستا غونډه کې چې کوم نه سړی مارا لګلو او نبیان می جوړ کړو او تاسو تاسو وکړئ د چانه د اهل ذکر نه مانه د مخکنو کتابونو د خاوندانو نه تاسو وکړئ چې آیا دا پیغمبران دا سو دا انسانانو کدا چته بل سو وما ارسلنا نذير علی کلمونګه من قبلک مخستانا الا رجالا مگر سړی هغه سړیو نوحي الهم چې موږ وته وحی وکړه پس الو تاسو کوي اے اصحاب کرامو اهل ذکر د اهل کتاب لا اهل ذکر نه مراد وی علما د يهود او د نصاراو دي دا تفسیر ابن عباس رضی الله تعالی عنہ کړی دی چې د اهل ذکر نه مراد څوک دي علما د يهود او د نصاراو ان کنتم لا تعلمون کچری تاسو ته علم نشته دی بالبينات د معجزو والزبر د آسمانی کتابونو که تاسو ته علم نشته د معجزات او د آسمانی کتابونو د چانه تاسو کوي د دغه علماو نه تاسو خیال کړه چې علما د څه دي علما د يهودو د نصاراو او د بعض مفسرینو نه مراد نه اهل قرآن دي خیال کړه چې د قرآن والو نه تاسو کوي که تاسو ته علم نشته دی اے مجاهد اے کفار د مکه معظمه د علماو نه تاسو کوي وانزلنا نازل کړی دی مونږه الیک ذکر تا ذکر لرا ذکر څه قرآن پاک تا تم قرآن پاک نازل کړي له څه لپاره لتوبین لنا چې بیان کې خلق ته ما نزل الیم هغه آیاتونه چې په دې نازل شوي دي هغه آیاتونه چې دې ته نازل شوي د دې آیات کریمه نه دا معلومه شولا چې مبین د قرآن پاک څوک دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیال کړه او داغه تفسیر دا حق تفسیر دی خیال کړه او کوم ځای کې دې ته باندې یو سوال د طالبانو دی او دا د اهل حدیثو ردم دی پوه شئ به کنه د تاسو طالبانو سوال دا دی چې بعضی آیاتونه خدا چې هغه مبهم دي دغه خو بیان نه دی شوی لکه منځ شو د مانځه بیان شوی دی چې دومره رکعاتونه دي سار دي دومره د ماسپخین دي دومره د څه دي د مازیګر دي پوه شئ به کنه یا لکه مقادیر د زکات شو چې لکه په زکات کې دومره حصہ چې کم نه فرض ده نصاب دومره ده
د دې ذکر شته نه یا د شروط ذکر شته دی چې په کال کې یو ځل زکات دی نشته په قرآن پاک او حالان کې الله تعالی خو فرمایي لتبین للناس نه دا رد دا د طالبانو سوال شو او د اهل حدیث باندې څه شو رد شو پته ولګېدله چې یوازې حدیث مبین نه دی یوازې حدیث مبین نه دی کوي نو ځای بیان یې کوي په کم حدیث کې راغلی دي پوه شوې که نه نه یوازې چې کوم دی نه تفسیر یوازې تفسیر د نبی علیه السلام دا بیان نه دی بلکې تفسیر په څه سره کېږي په حدیث سره یا په فقه سره نو ځینې مجمل او مشکل آیاتونه په څه واضحه شوي دي په حدیثو واضحه شوي دي او ځینې داسې چې په حدیث هم نه دي واضحه شوي په څه واضحه شوي دي په قول د مجتهدینو سره په قول د څه سره لکه اوس آیات ربا شو هغې کې صرف د شپږو قسمو د ربا ذکر شوی دی د نورو قسمونو ذکر پکې شته په احادیثو کې نشته دی پوه شوې که دا په څه واضحه شوي دي په اقوالو د مجتهدینو سره په اقوالو د مجتهدینو پته ولګېده چې اقوال د مجتهدینو دا په حکم د څه کې دي په حکم د حدیثو کې دي که ته وایې د دغه مبین نه دي نه قرآن پاک هغه څه پاتې شو مجمل پاتې شو تفسیر یې ونه شو خیال کراله او قرآن پاک مبین نه شو حالان کې پیغمبر علیه السلام الله تعالی دنیا ته څه را لېږلی دی مبین را لېږلی دی خیال کراله نه بیان د پیغمبر علیه السلام عام دی هغه بذات وي په احادیثو سره یا بالواسطه وي په څه سره په قول د مجتهدینو سره لتبین للناس ما نزل الیهم ولعلهم یتفکرون ښایي چې دا خلق فکر وکړي په دې آیاتونو کې افامن الذین مکروا السیئات آیا په امن دي هغه کسان چې هغوی تدبیر کړی دی د ګناهونو چې هغه مجرمان دي ان یخسف الله بهم الارض چې الله تعالی به خسف راولي په دې باندې د ځمکې دې د دې خبرې نه په امن دي چې په دې ځمکه کې الله تعالی څه کوي نه نبات شي او یاتیهم العذاب یا راشي دې ته عذاب من حیث د هغه طرف نه لا یشعرون چې نه پوهېږي او یاخذهم فی تقلبهم یا ونیسي دې لره په ګرځېدلو خپلو کې د ګرځېدلو په وخت کې په الله عذاب راولي فما هم بمعجزین نه دي دې عاجز کوونکي الله لره او یاخذهم علی تخوف یا ونیسي الله تعالی دوی لره علی تخوف په کمي باندې یا په دا عذاب راولي چې پرون سلی او نن چې کم دی نه 50 شي بله ورځ بیا څه شي بیا لس شي پوه شوې کمې په دې خلقو کې راولي په آفتونو سره تخوف نه مراد څه دی تنقص دی پوه شوې که نه مونږ عامه ترجمه خو یې څه کوو چې د تخوف نه مراد یره ده چې ونیسي الله تعالی دوی لره په څه سره په یرې سره حضرت عمر رضی الله عنه د اصحاب کرامو نه تپوس وکړو چې د دې تخوف څه معنا ده خیال کراله که ټوله مجمع وی خاموشه وه د بنو حذیل د قبیلې یو سړی راوچت شو وی صاحب د دې ترجمه تنقص دی څه دی د بنو حذیل یو سړی هغه راوچت شو وی د دې معنا تنقص دی چاته وی فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه او هغه نه بیا تپوس وکړو وی په دې باندې تا سره څه دلیل شته چې تخوف په معنا د څه سره دی تنقص سره دی وی تا سره څه دلیل شته دی هغه وی او شته د ابو کبیر حذیلی شعر دی را سره د چا ابو کبیر حذیلی شعر هغه زما سره دلیل دی پوه او هغه شعر ورته بیان پوه شوې که نه ابو کبیر پیژنې که نه دا څوک و جزاک الله د تابت شرا پلار د تابت شرا نوم سو چا خو وی خو نه د تابت شرا نوم جابر ابن سفیان پوه شوې که نه شاباس تاسو پرې ورسېدلی او نه د تخوف معنا دا لکه چې کوم دی نو حضرت عمر رضی الله عنه په لغت عربي سره څه کړله حال کړله
فإن ربکم لرؤوف الرحیم، بشک رب ستاسو هغه ډېر مهربان او رحم کوونکی دی. اولم یرو آیا نګوري دا، اولم یرو الی ما خلق الله من شیء، آیا نګوري دی الی ما خلق الله من شیء، هغه چیزونو ته چې الله پیدا کړي دي د چیزونو نه. هغه من شیء څه دی؟ تنوین پکې د پاره د تعمیم دی. آیا دوی نګوري هغه چیزونو ته چې الله پیدا کړي دي؟ هر یو شی چې وي، هغه ونې دي او که غنې دي او که دیوالونه دي، د دې چیزونو کې الله تعالی سوری پیدا کړی دی. دې دغه سوري ته نه ګوري. یتفیع ظلاله، چې اوړي سوري د هغې د ښي طرف نه او د چپ طرف نه. کله سوری ښي طرف ته اوړي او کله سوری ښي طرف ته اوړي. دا د څه دپاره؟ دې ته نه ګوري سجدا لله، چې دې سجده کوي چاته؟ الله ته. خیال کې راله که نه؟ دا د الله تعالی د وحدانیت دلیل دی چې ټول کائنات الله ته په څه دي؟ په سجده دي. پوه شوې که نه؟ دا بې اختیاره سجده ورته کوي. دا سوری کله د الله په حکم سره نورخاته ته اوړي، کله قبلې ته اوړي، کله شمال ته، کله جنوب ته. بې اختیاره معلومیږي دا دې ته غیر اختیاري سجده وایي. پوه شوې که نه؟ وهم داخرون په دا حال کې چې دي ذلیل دي حکم د الله تعالی ته او الله تعالی لره سجده کوي. یوازې دغه سوري نه، الله لره سجده کوي. هغه کائنات چې په اسمانونو کې دي، هغه فرشتې چې په اسمانونو کې دي، او دارنګ هغه چیزونه چې په ځمکه کې دي. من دابتن، هر د سا خاوند، هر د سا خاوند. پوه دا ټول الله ته په سجده دي. ټول دا میږیان او دا میان او دا څه د سجدې نه مراد تضرع ده. د الله د حکم تابعدار دي. والملائکة، دارنګ فرشتې هم الله تعالی ته سجده کوي او حالان کې دي تکبر نه کوي. د الله د سجدې نه تکبر نه کوي او د یریږي د رفل نه. خیال کې راله که نه؟ یریږي د رفل نه د پاسه نه. پوه شوې که نه؟ من فوقهم، یریږي د خپل رب نه، معنی د هغه ذات نه چې هغه غالبه دی. د فوق نه مراد غالب دی. د هغه ذات نه یریږي چې هغه غالبه دی. او دوی کوي، دوی عمل کوي ما هغه عمل چې دوی ته پې امر کېږي. هغه عمل دوی کوي چې دوی ته په هغې باندې څه کېږي؟ امر د الله تعالی د طرف نه کېږي. صدق الله العظیم او صدق رسوله النبي الکریم. لږ دمه به ورته وکړو که ستاسو خوښه وي، لږ دا ژوند دمه شي. خیال کې راغله بیا به انشاءالله تعالی چې شروع. صدق الله العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة. يا الله ترحم.